الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى في مقام آخر ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. درود شریف ټول وایي. اللهم صل. تاسو مخکې ما د قرآن شریف یو دوه آیاتونه وی په دې آیتونو کې زنانو متعلق خبرې اسلام زنانو له کم مقام ورکړل او د ښځو په اسلام کې چې څه درجه ده د اسلام نه مخکې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د راتلو نه مخکې موږ هغه کې غور فکر وکړو چې د زنانو کومه درجه وه. هغه وخت کې مختلفو ملکونو په هر ځای کې زنانه د دې څه حیثیت نه و، د دې څه قدر څه مقام څه درجه هیڅ شی څه حقوق دی نه. لکه مثلا فرانس دا یو ملک دی، هغې کې به زنانو ته دا وي چې زنانو کې انسان زنانو کې چې کومه یو روحي او دې زنانو کې چې هغې نه انسان پوره جوړېږي، پوره انسان یې د دې زنانو کې پوره روح نشته. دوی په معاشره کې څه هېڅ بنیادي څه حصه څه درجه دا نشته. دغه شانتې چین والو به دا وي زنانه په دې کې د شیطان روح دی، د دې وجې د دې نه فساد دا په دنیا کې خورېږي. او په جاپان وغیره کې عیسایانو یا رهبانیت هغو به د هغو علماو دا به وي د یهودو او د عیسایانو چې د زنانو صرف چې کوم دی د اولاد لپاره نور چې د دوی څه هېڅ دنیا په دې ژوند کې څه حصه او څه قدر څه منزلت دا نشته. او هندوانو هغو خو به چې کومې زنانه خاوند به مړ شو نو دغه زنانه به سره هم هغې خاوند چې بله سېزه نو دا ښځه به سره هم ژوندی سېدله. ولې دا ښځه چې کومې دا سپېره ده د دې سپېرهتوب د وجې دا خاوند یې مړ شوی دی، د خاوند د لاس سره چې کوم دی هغه ژوندی زنانه دا به هم سېدله، ستې کوله به څنګه چې موږ تاسو ته سپې دي کړم. دغه شانتې دغه د زنانو هندوانو به دغه حق ګرځولی و چې کوم خاوند سړی مړ شي د هغه ښځه دا به سره ژوندی دغه سره دغه مړي سره دا به سېزل شي. او عربو خو تاسو په خپله چې کوم دی په تفسیرونو ترجمو کې به اورېدلي چې زنانه جنۍ دا پیدا شوه نو ژوندی لور دا په ځمکه کې خوښوله دا به سبا غټېږي یا د دې خرچه یا بچه بل چا ته واده کړي یا بل چا کور به آبادوي یا چې کوم دی دا به یو شرم به یې ګڼو. نو هغه ژوندۍ لورانې دا به
خولې او دغه شانتي یو سړی به وفات شو هغه جایداد او پټي د هغې هغه میراث دا به ښځې ته نه میلاوي. جینکو ته یا هغې ټبر ته یا مور ته یا خویندو ته هېڅ چا ته میراث دا به نه میلاوي. حتی خپل زامن به هم چې کوم دی هغه لا کمزوري به ماشومان به هغوی ته میراث دا به نه میلاوي. بیا زموږ ستاسو محبوب حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هغه دنیا ته راغی. کله دنیا ته راغی نو هغه چې کوم دا خبره واضحه کړه چې زنانه که چېرې دا لور ده نو دا ستاسو عزت دی، او که چېرې خور ده نو ستاسو لپاره چې کوم دا ستاسو دا عزت او قدر دی، او که چېرې دا ټبر ده نو دا ستاسو د ژوند ملګری دی، او که چېرې مور ده نو مور د قدمونو د لاندې جنت دی. او دغه شانتي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې چا د دوو جنکو پرورش وکړو هغه زما سره په جنت کې داسې لکه څنګه چې دا دوه ګوتې یو شان دي، یو بل ته نږدې. دغه شانتي به زما سره په جنت کې. او چا چې لور شي د رحمت دروازې دغه لپاره چې کولاوي شي او د جنت دروازې دغه لپاره چې کوم هغې نه خوشخبرۍ دغه لپاره راځي، نو دا د ښځو حقوق دا نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا بیان کړو. دغه شانتي قرآن کریم کې الله تعالی فرمایلی من عمل صالحا من ذکر او انثى، کم یو چې نیک عمل کوي چې هغه نارینه او که زنانه وي وهو مؤمن هغه ایمان والی فلنحینه حیاتا طیبه، نو هغوی ته به موږ پاکیزه ژوند او ښکلی ژوند دا به ورته چې موږ نصیب کړو. نو دغه شانتي زنانو نه الله رب العزت دنیا کې غټ مقام غټه درجه دا ورکړله. د اسلام چې کوم دی دا غټه درجه ورکړله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغو حقوق چې دا بیان کړلي. او دا شانتي الله تعالی په قرآن شریف کې چې څنګه ایمان والو ته خطاب کوي، نو دغه شانتي زنانو ته هم الله رب العزت خطاب فرمایي چې کم یو نارینه او که زنانې نیک عمل کوي الله تعالی بوله چې ښایسته ژوند او ښکلی ژوند دا بوله ورکوي. حالانکه موږ معاشره کې وګورو نو زنانو د اسلام خلاف چې کوم دی دا خلک خبرې کوي وایي زنانو له چې څه حق یې دی ورکړی. اسلام دې زنانو له چې کوم دی څه حق نه دی ورکړی، زنانو باندې ظلم زیاتې کوي او زنانه چې کوم دی هغه په کور کې بندې ساتي، ډېرې خبرې کوي او پرده کې ساتي. د اسلام خلاف چې کوم دی لګیایي. نو موږ سوچ وکړو یو زنانه هغه په کور کې په پرده کې نو هغه چې د هغې لپاره دنیا او د آخرت عزت دی، او چې بې پردې بار ته وځي دا د هغې لپاره دنیا او د آخرت رسوایی ده او ذلت دی. او دغه شانتي الله رب العزت دا کمزوری مخلوق پیدا کړلی، چې کمزوری پیدا کړلی د هغې مطابق چې کوم دی د دې لپاره حکمونه هغه هم الله تعالی دا رالېږلي او د دې مطابق دا ژوند تېروي. دې لپاره دنیا کې هم عزت دی او آخرت کې هم عزت دی. دا شانتي موږ سوچ وکړو دنیا کې یو شی مثلا سره زر دي سپین زر دي ملغلرې دي، دا خلک ځان سره په ځای محفوظ ږدي. که چېرې ښکاره بارې کېږي نو هغې نه څوک ډاکې به ولګي، هغه به څوک پټ کړي. دا شانتې زنانو مثال دی. زنانه څومره چې په کور کې دند دی دومره د دې عزت وي، دومره چې د دې قدر وي، دومره د دې درجه دا بلندېږي. نو غیر ملکونه او دغه شان کوم دی دا کوم چې د اسلام خلاف لګیا خبرې کوي، نو هغو ملکونو کې انسان سوچ وکړي هلته کې د زنانو چې کوم دی څه حق دی. هلته کې زنانه دغه شانتې چې مزدوریانې کوي او دغه شانې کارونه کوي، که چېرې نه کوي نو هغو چې ژوند هغه بیا چې تېرېدو هغې بیا خرڅ خوراک هېڅ شی به ورسره نه وي. څنګه چې دلته کې نارینه مزدوري کوي، کار کوي او ګېډې راوړي، واښه دغه شانتې کوم دی ګاډي چلوي، نو دغه شانتې په بار ملکونو کې هغو له دغه ازادي ورکړله. هغه زنانه غریبانانې هغه هم چې کوم دی په دغه شانتې چې مزدوریانې کوي، څوک ګاډي چلوي، څوک چې کوم دی پنډو کې وړي، څوک
سم مزدوریانه کې څوک چې څنګه لګي خلک په دیاړې باندې چې کارونه کوي کورونه جوړوي دا شانتي زنانه لګي چې هغه کارونه کوي نو یې ازادي څه مطلب شو الټه چې کومه پاغو باندې بوج راوس او دا شانتي تکلیف یې واچولي او کم حق یو هغه حق درو هغه ختم کو زنانه الله رب العزت په اسلام کې ډېر غټه درجه ورکړل او ډېر غټ مقام یې ورکړل دا اسلام او د شریعت پرانا کې دا خپل ژوند تیری دله په دنیا کې هم الله رب العزت خوشاله ورکړي قبر کې هم الله تعالی خوشاله ورکړي دا شانتي آخرت کې نسل بدون کې ژوندۍ هغه هم چې دی خاصه کیږي یو عالم بیان کو هغه د یو ملک کارګزاري بیانوله اذا یو غیر مسلمه یو ملک هغه د تلو امریکا ته تلو نو انته کې کوم نه دا اډو کې یا چې کوم ایرپورټ کې یا د شانتي په سټیشنو کې سړی مزدوران خلکو څخه دا سامان گاڑی نه راخلي سکیجی کوزي یا چې کوم نه څوک گاڑی نه راشي سفر مسافر هغه سامان هغه په وګمنې واخلي هغه کوم دې دي هغه دې ته لوي شي نما وکاته چې انته کې جنکې دی هغه کوم نه دا بوجو خلکو جته وړي دا شانته یو فیکټری ته رااله ما فیکټری کوم چې کوم دی هغه زنانه هغه لګیا دي ګاډي چې کوم دی تشیل لکه څنګه دل کې سامان ډک ګاډي راشي او هغه ګاډي بیا تشیل یا چې کوم دی هغه د خفتو ډکې یا تشول واړي دا شانته هغه خلک چې کوم دی فیکټری کې لګیا دي او ګاډي تشیل او ډکې په وګو منځه سامان وړي نو ما فیکټری والا ته وي چې دا تاسو ظلم کوي تاسو کوم نه لکه په زنانو باندې وستا بوجونه او څه دا سړو په شانتي هغه چې دا نه کوي نو بس پوری رقم ده نه بیا به دا کم ده نه خوراک کوي د دې وجه کوم دا کار کوي چې ځان له خپل ګټي او ځان له خوري او دا شان کوم نه دا سفر مې خلک دي دا غړ بسونه یا غړ ټریلې غټ ټریلې دا داخله چلی دا شان دي زنانه هغه ملکونو کې دا غټ ټریلې دا شان دي چلی جو کوم د کې سپیشل شان دي کوم دا شان دي په شړو بیاګانو کې پراشي د نارینو ډرایورانو په شان دي دغه دغه ژوند دی زنانه له هغه حقوق دغه ورکړي په تکلیف کې او په مصیبتونو کې مبتلا کړي په خپل نارینو په شان دي ګټي جو خدا کنه ګټي جو بس وګي ته کېده دغه نه ممري اسلام الله رب العزت په دې کې چې زنانه له ډېر غټه درجه ورکړله ډېر غټ مهربان دی په زنانو باندې په دې زنانو باندې رزق ګټل ځان دي فرض کړی تاسو به رزق ګټای کچری زنانه دا لور دا نو په پلان باندې فرض دي چې هغه د خرج خوراک د دې تربيت داو کی او کچری خور دا نو په روړ باندې دا خرج خوراک او دا غټل او پاغه باندې خرج کول دا پاغه باندې فرض کړلی او کچری صبر دا په خاون باندې الله رب ال دا خبره فرض کړل چې دې له کور خرج خوراک لباس دا چې کوم دا بدیل لپاره غټي او کچری مور دا اولاد په ذمہ باندې دا خبره ده چې دیو بغټي او مور لوي راوړي او مور هغه به خیال کې داغه په قدر عزت کوي او دا شان کوم نه زنانو باندې غټل زنانو باندې مال دا چې کوم الله رب العزت نه دې فرض کړي نو کې دای دا کور چې کوم ملکه ګرځول چې په کور کې به اولاد خطر کې سره پرورش کوي او د دې نه به یو معاشره یو معاشره خوري چې دین چې هغه ماشومان د دین خدمت کې او دین هغه په ورکوالي کې هغه په ذهن کې هغه پوښي نو کله موږ سوچ وکړو زنانو الله رب العزت ډېر زنانو سره الله رب العزت ډېر زیات نرمي کړل او ډېر زیات کوم نه ولک سمونه ډېر زیات اجرونه ثوابونه ورکړي نو څومره چې دا غیر خلق خوري په ګنډي کې یا چې کوم زنانو خلاف لګیاري داغو ملکونو ته وګورئ هغه کې چې د زنانه هیڅ حیثیت نشته زنانه هغه چې کوم نه دغه هیڅ قدر منزلت او درجه دا نشته هغه نه مزدوران جوړ کړلی او دا شان کوم نه د هغه خاوندانیم نه هغه خاوند په مخ کې کوم نه خدي طلاقي د طلاق مبارک چې کوم نه دغه ملکونو کې یو کس هغه چې کوم نه خبرونه کې یو اخبار کې دا لیکلو چې
چې په سلو کې چې کوم دی 80% چې طلاقونه دغه بدل ملکونو کې واقع کیږي. دا ولې خذل چې کوم د ابو ازادي ورکړه خذو حقوق چې هغه یې موږ ورکړو نو هغه غریبان به څومره تکلیف کی. دا شانتي اسلام مسلمان ملک په دې کې موږ تاسو چوغو طلاق او موافقات چې کوم دا ډېر کم راځي. په کار چې هغه ته هر څه ازادي ده بیا طلاق چې کوم دی ابو ولې چې مخه نه راتله طلاق له څوړو راتله نه ځونه خطرې دي. لیکن هغه باوجود چې کوم دی خځې خاوند یو بل سره چې کوم دی گزاره نه کیږي او طلاقونه چې په مخه 80% چې کوم دی یاد دي نه زیات طلاقونه د کې واقع کی. لیکن اسلام باندې په دین باندې څوک ژوند تیری دا وو ژوند چې زموږ تاسو مخ ته دي ډېر کم څه ډېر کم سره چې کوم دا شانتي معاملې راشي کنه خبر اورو راځي نه. دا شانتي بعض خلک دین په مسایلو باندې چې اعتراض کوي دین چې کوم نه په دغه باندې خو هغه وسو کوي خو هغه باندې چې هغه کامیاب نشي نو بیا د دین په طریقې سره چې کوم نه په دین باندې او په دې باندې اعتراض کوي. شریعت چې کومه زنانه ولا حق نه ورکړي د څه حق نه ورکړي. مثلا دیت ته دیت یعنی یو کس چانه حق وجه داغه نه بیا پوره دیت تل او خان یا دغه مناسب چې کوم قیمتي حکومت مقرر کړي هغه به پوره د سړي په بدل کې ورکوړي شي. زنانه چا وجلا دغینم نیم دیت ته نو دا شاته یو اعتراض دا چې په اسلام باندې کوي دلته کې موږ سوچو چې کله دا دیو دا اعتراض کوي چې زنانو سره الله تعالی دا بینصافي کړل نعوذ بالله چې دیو دیت نیم مقرر کړل د نارینه غي روغ مقرر کړل. نو چې موږ دلته کې سوچو کو دلته کې خدا کمه چې دا خدا نقصان دا خدا نارینه وشوي دی د زنانو خو نقصان نه دی شوی. زنانو ته الله تعالی چې کوم نه دا نیم دیت دا وو مقرر کړل دا وو خو به فائدہ ده هغه څه فائدہ ده. کله چې ختم رشي چاو ودلا د دې دیت چې کوم دا به خاوند ته ملایي. خاوند دې چاو وجه د خاوند دیت دا به خلی ته ملایي. دلته کې خاوند مرشو داغه پوره دیت چې کوم دا د خلی ته ملایي. خلی ته پوره دیت ملاوي شو. وڅکته دا خله چاو وجلا د دې نیم دیت دا خاوند ته ملایي. دلته کې دا خاوند سره ظلم وشو. په کار چې خاوند نارینه چې کوم دا فریاد کوله چې زمونږ ته چې کوم هغه زمونږ چې تبر ملشي هغه چې موږ ته نیم دیت ملاوي او کله چې موږ مړ شو نو خدای ته روغ دیت ملاوي. دغه اعتراض نارینه ولا پکاره چې نارینه دا اعتراض کړي چې لیکن دلته خو ډبل دیت هغه ته ملاويږي او بیا هم چې کوم خلک دا اعتراض کوي چې ګوره زنانه تاسو له اسلام څخه حق درکړل. دغه سوچ نه کوي چې دا نیم دیت تا خاوند ته ملاويږي نو خاوند پکاره چې دا اعتراض کړي چې ماته ولې نیم یې ملاويږي. دې وجه کوم دا شانتي نورم ډېر شي اعتراضونه په اسلام باندې په زنانو باندې خلک کوي. یو پیرا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې یو زنانه رااله هغه دیو کو چې اې د الله رسوله نارینه چې هغه موږ په نیکو کې مخکې شو تاسو کو چې څنګه وایي ابو جهاد کوي د شپې چې کوم دې ټول شپه یو کې دشمن چې کوم دې دغه خلاف سرحدات باندې پیره ور کوي او موږ په کورونو کې دنده دا شان کوم نه ناسیو د اولاد پرورش کو ابو باندې خروس کو او دغه تربیت خیال ساتو او دا شان دې دغه نارینه مال او جان دغه حفاظت کو او د خپل عزت خیال ساتو. نو موږ په جهاد کې یا چې کوم نه په جهاد کې چاغو پیره ور کوي دا سره نشو برابرې دي. دا شان دې موږ جهاد نشو کولای چې نارینه سره برابر شو. هغه زمونږ نه په نیکو کې مخکې شو. دا شان دې هغه جمعهتونو ته دي د جمع منځونه کوي او موږ په کورونو کې چې منځونه کوو او دغه د جمع د ثواب نه چې موږ محروم شو. دا شان دې دا تاسو کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دې څومره خپل سوال تاسو کو. نبی علیہ السلام دغه تعریف کو. نبی علیہ السلام ته فرمایي زنانه په خپل کور کې خپل بچي دغه خیال ساتي دغه د جړه د وځي د منش پر رون شو دا شپرونه دا د جهاد د مجاهد د
ثواب برابر اجر ثواب الله تعالی دی ورکی. مجاهد هغه په سرحدات باندې دشمن خلاف ولاړل او jihad کوي، نو کچې دا زنانه د معصوم د وجه ټول شپه یخه پاتې شو، نو الله رب هغه jihad او ثواب دی ورکی. دا څنګه هغه سرحدات باندې چې کوم دشمن حفاظت لپاره پیرو ورکی، په هغه نرمه بستر باندې زنانه ته الله تعالی jihad ثواب او دغه پیری ثواب داول ورکی. دا شانته کوم زنانه چې په خپل کور کې منځو کې، نو کوم زنانه هغه په کور کې منځو کې د نارینه چې کوم په جمع سره منځ کوي، هغه می اجر ثواب الله تعالی دی ورکی. او تکبیر اوله بیا غیزانه جدا ثواب دی. څنګه الله اکبر امام یو شاته مقدریان سره امام تر الله اکبر کې د تکبیر اوله لاندې کول وي، دا شاته هغه مې ډیر زیات اجرونه ثوابونه الله تعالی ورکی. نو کوم زنانه چې په کور کې منځ کوي، الله رب العزت هغه تکبیر اوله اجر ثواب د جمع سره داول ورکی. دغه شانتي شریعت کې دا حکم دی چې کله جنۍ پیدا شي په کور کې، نو گویا د دوی د رحمت دروازه دا کولاو شو. او کچری دو جنۍ وشي، نو دو جنکای دا وي د پلان لپاره د رحمت جوړ شي، دغه لپاره د رحمت ذریعہ جوړ شي. دا څنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم د دو زنانو د دو جنکو پرورش وکي، نو هغه زما سره دا شان دي لکه څنګه دا دوه غته دا یو بل ته نږدې دي، دومره الله رب العزت هغه اجر ثواب ورکړي. دا شانته حدیث مفهوم دی، کومه یو زنانه هغه لا واده شوی نه او مړ شي، مور پلار په کور کې مړ شي، نو قیامت پر ورځ به الله رب د شهدا په صف کې پاتې. په دنیا کې خو د شهدا حکم به نه لګي، لیکن قیامت پر ورځ هغه چې مور پلار په کور کې لمر راغلی، راته مطلب دا چې واده شوی نه و د لمر راغلی، نو الله رب العزت په قیامت پر ورځ د شهدا په صف کې پاتې. شهدا څومره غټه درجه ده، دومره لوی الله تعالی مهربان دی په دغه زنانو باندې چې د آخرت په لحاظ سره هغه شهادت درجه دی وګټله. دا شرط بل حدیث هغه مفهوم دی چې کومه یو زنانه د خپل خاوند فرمانه برداري او د الله تعالی عبادت کوي، فقها دا مسله لیکل چې الله رب العزت د دې منځونه یویش درجه د هغې زنانه چې هغه واده شوې نه ده، یویش درجه منځونه د دې الله تعالی زیاتوي. ولې په دې باندې دوه خدمتونه دي، یو د الله تعالی عبادت او بل د خاوند خدمت. د دې وجه الله رب العزت د یو موز چې دا کوي د یو موز اجر ثواب الله تعالی په یویش منځونه باندې الله تعالی ورکوي. نو څومره مهربان دی په ځانو باندې الله تعالی، او څومره چې کوم دې سره د مهرباني او د رحم معامله کوي. دا شانته په قرآن شریف کې الله رب العزت د زنانو متعلق سفارش کوي، د زنانو متعلق نارینو ته سفارش کوي، وعاشروهن بالمعروف، تاسو زنانو سره ښه طریقې سره گزاران تیروئ، ښه طریقې سره چې کوم دی هغه سره ژوند تیروئ، هغه سره نرمي معامله کوئ. دا څنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخیری وصیت هغه دغه فرمایله زنانو متعلق چې ادم موږ پابندې متعلق فرمایلو او د زنانو سره نرمي متعلق فرمایلو چې تاسو چې زنانو سره ډېر نرمي کوئ او ډېر څنګه دا خیال ساتئ. الله رب العزت زنانو چې سفارش کړل، نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اخري وخت کې د زنانو سفارش کړل. دا ولې خو دی الله تعالی ته دوه غټه درجه په دې دین کې چې کنه الله رب العزت ډېر غټه درجه دا الله تعالی ورکړل. دا شانتي کله چې حدیث مفهوم دی، یو حدیث کې راځي چې کومه زنانه خپل معصوم له کوم دی خوا ور کوي، په دې باندې الله رب العزت دې زنانه ګناهونه دا معاف کوي په یو قطره باندې، د ډېر زیات اجرونه ثوابونه د الله تعالی ور کوي. او کومه زنانه معصوم کې وفات شي، الله رب العزت قیامت پر ورځ د شهدا او په صف کې الله تعالی پاتې.
دغه شانتي بل یو حدیث مفهوم دی چې کله یو ماشوم دنیا ته راشي، یو فرشته راشي، هغه د زنانه ته وایي چې اې د بچي مور تا الله تعالی چې څومره ګناهونه او ټول چې ګناهونه الله تعالی ستا معاف کړو، او څومره ګناهونه هغه ټول چې کوم دی الله تعالی ستا معاف کړو، په لږ څه باندې الله تعالی ډېر څه اجرونه ثوابونه دا الله تعالی ورکوي. دغه شانتي حدیث کې راځي چې کله ماشوم هغه د خبرو شي، نو کله چې د خبرو شي ټول اولنې لفظ الله دا ته وخی. حدیث مفهوم دی هغه کې حدیث کې راځي چې کم یو مور پلار هغه خپل ماشوم ته لومبنې لفظ الله دا ته زده کی، دغه مور پلار مخکنی ټول ګناهونه الله تعالی معاف کړي. څومره اسانه خبره ده. موږ سوچ وکړو نن سبا خلک په څه باندې فخر کوي، مور پلار او کور کنیا نیکونه ټول چې کوم دی په څه باندې فخر کوي. ماشوم چې کوم دی ښکلي کنځل کوي، وګور څومره کنځل مال څومره کنځل کوي، داسې وي موږ ډېر زیات خوشحالي کوو. دا څومره د هلاکت خبره ده. حدیث کې مفهوم دی چې کوم ماشوم ته لومبنې لفظ الله دا ته زده کړو، دغه مور پلار ګناهونه معاف شو، د کنیا نیکه ته زده کړي د نیا نیکه ګناهونه معاف شو. څومره غټ خیر او د خیر نه چې موږ تاسو محروم شو، او موږ تاسو چې هغه ماشوم ته نور څه بلا نور څه بې پیدې خبرې نافرمانۍ خبرې ده لومبنۍ خبرې چې هغه موږ نافرمانۍ هغه زده کړو، دغه نه موږ توبه وباسو. خپل ماشومان ته لومبنۍ لفظ د الله دا ته زده کړو. کم یو ماشوم هغه په ناظره باندې قرآن شریف ووایي، الله رب العزت دغه مور او پلار ګناهونه معاف کړي. او کم یو ماشوم چې قرآن شریف یاد کړي، حدیث مفهوم دی چې الله رب العزت به دې مور او پلار ته یو د نور تاج داسې په سر کې چې هغه کم نه کم ملغلره هغه به د نور نه زیاته روښاني، نور نه به زیاتې کوم دی هغه رقیدونکي. خلک به ته حیرانې چې دا څوک، دا انبیا دي که شهدا دي، دا څوک دي دا، لیکن هغه به څوک هغه به د هغې حافظ مور او پلار الله رب العزت به دومره د غټ درجه ورکړي چې د مور او پلار په شان مور او پلار ته به خلک یې پسخېږي چې دا څه څوک انبیا دي یا چې کوم شهدا دي. دا شانتې یو حدیث کې راځي چې کومه زنانه د کور کار کوي، لوښي لرګي سالن ځای جارو کول کپړې انځل، دا ټول کارونه چې څومره د کور کارونه دي، کومه زنانه د کور کارونه دا لوښي لرګي دا ټول کارونه کوي، الله رب العزت داغه ګناهونه معاف کوي، داغه درجات بلندوي، هغه له جهاد اجر ثواب ورکوي. څومره چې یو کس په جهاد کې ته جنگيږي دومره اجر ثواب الله رب العزت دغه زنانه لورکوي. کوم زنانه هغه د خاون په کور کې لګیا ده، لوښي ته به ترتیب پراته دي، دام سم کې الله رب العزت دې ګناهونه په دې باندې معاف کوي. نیت صحیح، دا ټول څه چې ملاويږي دا په نیت باندې ملاويږي. زنانه کور کې دا ټول کارونه کوي، لیکن چاته به ثواب ملاويږي، چاته په الټه ګناه ملاويږي. ولې دا ټول کارونه د نیت سره تعلق ساتي. نیت د دې صحیح، نیت باندې الله رب العزت اجرونه ثوابونه ورکوي. په دغه نیت باندې الله رب العزت دغه فیصله کوي چې کور کې زنانه تاسو سماوي دا ټول کارونه کوي، سالنم پخوي، دغه شان کمنې زیم جارو کوي، کپړې مینځي، لوښي چې به ترتیب پراته یې هغه هم سموي. لیکن نیت یې صحیح، نیت دغه چې دا خو ګنده و پاک مې کړو، یا چې کمنې دا خلک پراته وي دا ګوره څنګه ښه دي، دا ټول کارونه هر څه ته روان جاړ پراته دي، خلک به راپورې مننډې کوي. د دې وجې موږ دا کار کوو، دا هغه اجر ثواب نه ځان محرومه کړو. دې نو خو په کار چې په دې نیت باندې زه دا کور صفا کوم چې په دې باندې الله رب العزت اجر ثواب ورکوي، او الله تعالی په دې باندې خوشحالېږي، او الله تعالی په دې صفت چې الله تعالی په قرآن شریف کې بیان کړل چې ان الله يحب المطهرين، الله تعالی صفائی کوونکي خوښوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صفائی متعلق ډېر چې حدیثونو کې اجر ثواب اورولې، دغه فضایل زموږ تاسو مخې ته نو که دغه
فضایل مطابق بیا کور کې زنانه سکار کوي الله رب العزت ولا اجر ثواب ورکړي. دې مثال د څه لکه مثلا موږ په کور کې کړکۍ پریدو یو روشندان پریدو زموږ تاسو دا نیت چې دې باندې رڼا راځي هوا به راځي هغه هوا به راځي او که چې زموږ دا نیتي دا روشندان د دې لپاره پریدم دې کې رڼا راځي او د غیر رڼاونه به تلاوت کوم دې کې به د بانګ आवाज راځي زه به د بانګ आवाज اورم دې کې به چې علماء بیان کوي هغه بیان به زه اورم دې دا هغه روشندان پرې خو دې منی اجر ثواب څو پورې هغه ثواب چې چا پرې خېره هغه دا روشندان هغه اجر ثواب ته ملایي. دا شانتي هر یو کار هغه په نیک نیت سره کول سالم په کول زنانات په کور کې سالم پخې سالم داغي په ذمہ باندې نارینه خو نه پخې چې دا سالم اوس مثلا کور کې چې څومره سالم په کار دی هغه مطابق دا سالم پخې یو ګډ اوبو پکې زیات کړی کملمه چې تراشي داغه به کوم هغه په پکې وکړي هغه په دې خوراک کې شریک شي دې ته کې کوم څه کې اجر ثواب ملاو شو. یو ملمه تر الله تعالی الله رحمتونه راولي لس درجات د کور والو بلندې کله چې ملمه واپس دي دا کور والو ګناهونه ځان سره چې وړي نو څومره اجرونه ثوابونه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حدیث کې ډېر شي فضایل بیان کړي د ملمه اکرام کول. ابراهیم خلیل الله ابراهیم علیه السلام ته الله تعالی خلیل الله د الله تعالی دوست دا لقب ورکړل دا په څه باندې دا په ملمستیا باندې ملمستیا هغه ملمنه بغیر برچې ډوړې نه خورا الله رب العزت د ملمستیا د ملمنو خیال ساتلو د ودی خلیل خپل دوست خلیل الله د الله تعالی دوست دا لقب الله تعالی ورکړل. نو چې دا زنانه یو ګډ سره بیا به سم بالټه کې وړي اټولر ته خراب دي یو ګډ وبو چې په دینیت مې دي هغه کې واچولې په سالم کې یا بچای کې چې کمل مرغه هغه بچي په شریک شي دې ته اجر ثواب په مفت کې ملایي. دا شانتي دین د کول څنګه په نارینو باندې دي دا شانتي په زنانو باندې طلب العلم فریضه علی کل مسلم ومسلمه وفي روایت په هر نارینه او زنانه باندې علم طلب کول دا فرض دي. دین د کول دا ته په یوازې نارینو کار نه دی زنانو په کار ځکه زنانو په ذمہ د ماشومانو پرورش دی کچری مور هغه ته د دین فضایل د دین مسائل او فضایل دا ته معلومي اولاد بچي په صحیح طریقې سره پرورش کوي او ته به صحیح مسلې کوي او ته بچي غلط کارونه نه کوي حرام حلال وو ته کوي او دا شانتي هغه تربیت په صحیح طریقې سره کوي. نو موږ په کار چې هر یو کار کوو په صحیح نیت باندې کوو او ځان څنګه فضایل مخ ته ساتو کچری موږ تاسو علم نه فضایل ته معلوم نه دنیا کارونه زما په ذمہ باندې دا کار دی بس کول غواړي د مزدورانو باندې بلګیایو او اجر ثواب چاته ملایي چاته کیدې شولټه په ګناه ملایي دې وجه موږ تاسو دا فضایل مخ ته کوو چې ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين الله تعالی توبه کوونکي خوښي الله تعالی صفائی کوونکي خوښي په بدغه نیت سره الطهور شطر الايمان ایمان نیمه حصہ دا صفائی ده دغه فضایل زمونږ تاسو مخې ته او دغه مطابق بیا په کور کې زنانه کارونه کوي د کور کې لګیاره په دې نیت باندې لګیاره چې الله تعالی صفائی خوښي او صفائی د ایمان نیمه حصہ ده او دا شانتي دغه فضایل زمونږ تاسو مخې ته دغه مطابق بیا که یو زنانه کور ته کوي دا شان کوم دی دوړي موړي ته لړکي دیوالونو صفا کوي کور چې هغه لوخي لرګي دا برابرۍ دې د څنګه په هر یو کار باندې اجر ثواب الله تعالی ورکړي هر یو کار باندې الله تعالی اجر ثواب ورکړي خو چې نیت دای سي نیت برابرۍ په دغه مطابق نو الله رب العزت دې ګناهونه معاف کوي د دې درجات به بلندي او دا شان دې دا زنانه د نورو زنانو نو په نیکو کې مخکې کیږي. زنانه اکثر چې کوم دی واده شي کله واده شي بیا مور خپل کوټم راځي نو په دې کې الله تعالی څومره اجر ثواب یې کوي او اکثر زنانه هغه د فضایل معلوم نه او خبر نه هغه دومره غټ ثواب داغه نه محروم شي. زنانه د خاوند کولو جا لار کړی دی لا مور خپل دغه د بخکار شمه او بس هغه د بخکار څخه بخکار کېده ترته مقصدی نور پنیت کې دا نه په حدیثو کې چې کوم نه د هغه زنانه متعلق سره دي
هغه واده شي او د واده کېدو نه وروسته خپل مور او پلار زیارت لذي حدیث مفهوم دی چې هغه زنانه چې هغه د خاوند د کور نه د خاوند په اجازه سره مور او پلار زیارت لذي داغو ملاقات لذي نو په هر یو قدم به ته سل نه کوي ملاويږي سل ګناهونه دای معاف کیږي سل درجات دای ته بجنت کې بلنديږي تاسو وای کوم زنانه هغه مور او پلار هغه زنانه چې د خپل مور او پلار ملاقات لذي او چې دا نیت مخې کوي په یو قدم متصل نه کې ملاوي شو یو قدم باندې سل ګناهونه معاف شو یو قدم باندې په جنت کې سل درجات د بلند شو دا څنګه بل حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سل ګناهونه چې د معاف شي سل درجات د په جنت کې بلند شو او بل حدیث کې راځي چې مور او پلار ته څوک په عقیدت په نظر سره ګوري چې زما مور او پلار دي رحمت په نظر ته ګوري محبت په نظر خپل مور او پلار ته ګوري نو یو په پتو سره د حج یا د عمره اجر ثواب الله تعالی ورکړي صحابه او رسول الله رسوله بمنګه هو هر یو کس کوم دی په محبت او عقیدت او په رحمت په نظر سره خپل مور او پلار ته ګوري په مینه په نظر خپل مور او پلار ته ګورو په منګ په مخ ګورو نو په مخ منګ ته د حج ثواب یا د عمره ثواب منګ ته ملایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم تو فرمایل چې آو چې څومره پیریم تاسو ګورئ الله رب العزت تاسو چې کوم دومره اجر ثواب درکړي نو کچې یو زنانه هغه په دینګت منی دي هغه د څومره اجرونو ثوابونه ملاو شو څومره جنت دې خپل ځان غټ کو ګناهونه خپل معاف کړو څومره چې د محلات ځان له په جنت کې جوړ کړو دا نیت کوم دې صحیح کول هر یو کار داغه فضایل داغه مسائل دا معلومول دا په زنانو باندې فرض دي دغه شانتي قیامت پر ورځ یو حدیث کې راځي د حدیث مفهوم دی یو سړی وفات ولشي دغه عملنامه باغله ورکړي شي کله چې هغه عملنامه غل ورکړي شي نو پاره عملنامه کې به په زرګاو منځونه به په زرګاو روجي به په زرګاو چې کومه حجونه به په زرګاو عمره به د کس به کوم دی حیران شي کله چې د عملنامې ته وګوري دی وی الله تعالی دا زما عملنامه نه ده زما خو چې ډیر زیات عمر وجو سل کال عمر به نو سل کال کې ما زرها په زرګاو حجونه څنګه کړلی کال کې یو پر حجي او دا شان کوم دی په زرګاو عمره می څنګه کړلی په زرګاو چې کوم دی کال عبادت می څنګه کړلی منځونه می څنګه کړلی دته به ویل شي چې دا تا عملنامه ده تاسو په دنیا کې دا لږونه کې عمر تیر کړل بیا وفات شوی لیکن بدل کې بزرګاو منځونه بزرګاو ختمونه په زرګاو میاشتې روزي دا چې دا ولې دي دا دی وجې دي چې تا دا شان کوم دی نیکه دعوت چاله ور کړل نو هغه چاته نیکه خبره کړل نو هغه په نیک کار باندې عمل کړل نو هغه نیکه د وجې تا الله رب العزت چې څومره چا نیکی کړل مثلا تا چاته د حج ویلو چاته چې کوم دی د نفلونو ویلو چاته د فرض موز ویلو دا څومره مخلوق فرض منځونه کول څومره مخلوق به فرض روزي نه سره څومره مخلوق به حجونه کول عمره کولې څومره خلکو چې په تلاوت کو هغه ټول اجر ثواب الله تعالی درکړي دا شانتي عبدال علی الخير کفاعله خیر لار خودون کې دې لکه د خپل خیر کار کوي مثلا دلته بیان تاسو راغلی بیان لا کچې تاسو نور زنانه ځان سره واستي هغه نور زنانه چې بیان اوري هغه په خپل ژوندۍ کې راولي دغه اجر ثواب چې هغه دعوت ورکړل هغه ته پوره اجر ثواب ملایي دا شانتي هر یو کار په صحیح نیت سره او دا شانتي هغه دین خبره هغه خورول د الله تعالی رضا لپاره د ریا دکلاوی لپاره نه ریا دکلاوی لپاره موږ هغه خورو نه د الله تعالی رضا لپاره د دین خبره خورول د دې سړي لکه چې دې هغه کس چې څومره باندې باندې عمل کوي دته به دغه اجر ثواب پوره ملایي زنانه د دې ذمہوارانه زیات دي الله رب العزت دیولا فلکته باندې اجر ثواب ورکړي زنانه لو پکار دي چې نیک اعمال طرف ته متوجي شي اواله قلاري هغه وخت چې سورې یاسین تلاوت کوي سورې واقع وي دا شان کومه قرآن شریف تلاوت کوي مخکې چې بزرګان زیات د دې ودی مور
خوا کې بچي معصوم سره او تلاوت پې کو دا شان کوم نه ذکر اذکار پې کو سورہ یاسین دا خو به هر ځنه یادو هغه اثرات هغه نورانیت هغه معصومان ته منتقل کړي. نن سبا بغي کې سره معصوم او غیبتونه شروع کړي، نو هغه د غیبتونه سپیرتوب هغه معصوم ته منتقل کړي. موږ تاسو خو دا وړوک کې خاص معصوم نه دی په سمنه کویږي او غیبت باندې څه کویږي د په چې کوم نه نور سمنه کویږي نه. لیکن مخکنه کوم بزرګان چې هغه بزرګان خپل کمال نو چې هغه خپل کمال د وجه هغه دومره بزرګي ته ملاو شو نه. هغه لومبنه په وړه چې هغه مور چې کوم دی هغه د حرامونو بدن ساتو، هغه چې به خوا ور کوله ماشومان له او داته کې ذکر اذکار سره تلاوت سره او په مبارکو ټیم کې تهجد په ټیم کې به کوم دی هغه ماشومان تهجد به وکړو. هغه ماشومان به تهجد په وخت کې کوم غیږ کې واغستو او هغه لپاره د دعاګانې کولې. نن سبا زنانه هغه کوم یا به غیبتونه کوي یا به نور څه کوي یا نور څه نافرمانو کې بلګي یا به غلطي خبري اوري او خوا کې به سره معصومي. نو هغه معصوم هغه ټول اثرات منتقل شي ګوي دا معصوم دا چې نافرمانه دا خو دسه دا نور څه نه دا مور خپل دا هغه چې هغه کاری. په صحابيات هغه واقعات واوري صحابياتو هغه بچي ډوړې او په خولي په نور باندې او دا شانتي کارونه به کول یا بچي نور څه هغه وبو به راوړي. هغه سره چې کوم ډوړې په خول سره د درې سپاره هغه تلاوت کو د درې سپاره هغه به تلاوت کړو ډوړې هم په کې په یادو به نه هغه تلاوت او هغه ذکر اذکار هغه هم کړو. نو هغه زنانه هغه صحابيات هغه څومره تکلیفونه کې او مشقتونه کې د الله تعالی عبادت وکاو. حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها په باره کې راځي سرځي په سخت سرځي کې کومه وګړي شپې به وي د ماستن موږ به وکړو او دوه رکعات نفل نیت به وتړو او دته په خوشاله سره او دته په خوشاله کې به لګیا و چې په خوشاله سره تلاوت کو چې کله به سلام ګرځاو نو سار شي وو دومره به کوم نه جابه جړل یا الله تعالی ساده شپې دومره وړي دي دومره سخت جمع او وګړي شپې هغه کې به ټول شپه چې په دوه رکعاتو کې تیر شو او بیا به سار جړلم یا الله تعالی د شپې څومره وړي دي چې په دې کې ما عبادت دوه رکعات نیت مې کړو هغه دوه رکعات هم چې کوم هغه ما ختم کړو چې په ختمه شو. نن او دې شپې مونږ چې کوم هغه دې شپې خو پرې د خو دروځي هغه کوم منځونه چې هغه او د څه کوم کول ورته ګراني سخت سردي دې نه هغه وخت الله رب ال عزت درجه ورکړي په سبا باندې دغه باندې چې هغه د الله تعالی په یاد کو په هر حالات کې او هر وخت کې زنانه هغه له پکار دي چې دغه نیک کارونه د شانتي نفلونه دې سره خپل اخلاقم سي کې هر کار د الله تعالی رضا لپاره کوي. چاش موږ چې کوي دې من الله تعالی کې ډېر زیات اجرونه ثوابونه خېري. نارینه هغه په کاروبار لاړو کله چې کار لاړو تجارت لاړو زنانه دیو به کوم نه جنماز باندې ودرې دي چاش موږ به کو د الله تعالی به چې دعاګانې وختي او د حلال رزق چې کوم نه هغه به دعاګانې وختي الله رب ال عزت په رزق کې برکت اچو اخاون رب الله تعالی کوئی رزق حلال رزق او ډیر برکت والا رزق دا به ورکو. دغه برکتونه حاصلول د لپاره د الله تعالی نه یریدو او د الله تعالی یره په خپل زړه کې پیدا کول. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا کچري کلی والو دیو ایمان راوړ او تقوا اختیار کړ. ایمان سره تقوا د ذکر کړل تقوا د الله تعالی نه یره د الله تعالی ذکر کړل. الله تعالی یره په کمزله کې موجود نه هغه نه زیاده هیڅ نیکه دروازه هغه نه کولاوي. نو الله تعالی فرمای ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا ایمان راوړ او تقوا اختیار کړل نه یره اختیار کړل نه فتحنا عليهم برکات من السماء والارض. نو موږ دا غوړو په د اسمان او د زمکه د برکتونو دروازې دا باغونه لپاره کولاو د برکتونو دروازې کولاول الله رب العزت ایمان سره بیا د الله تعالی نه یره دې سره الله تعالی یخیری خپل زړه کې د الله تعالی یره د آخرت یاد د دې چې قبر هغه سخت حالات او قیامت هغه 50,000 کال هغه سخت ورځ چې نور چې هغه بالکل نږدې هغه ځان ته یاد ساتو. دغه شانتي دنیا کې هغه کارونه کوو چې هغه زمونږ د آخرت د نخن ملون کې ژوندۍ هغه خایسته شي او ټول هر یو
کار د الله تعالی ځل لپاره څنګه حدیث کې راځي من جعل الهموم هم واحدا هم اخرته كفاه الله هم دنیاه او کما قال عليه السلام چې څوک خپل ټولې پریشانای داغونه یو پریشانی جوړ کی یو خفګان جوړ کی اند اخرت نو الله رب العزت دا دنیا غ پریشانو لپاره الله تعالی غ لپاره کافی شي من تاسو د اخرت فکرې نو دنیا دا فکرونه دنیا دا مصیبتونه دنیا دا خفګان او پریشانیاں د دې لپاره الله تعالی کافی شي دا الله تعالی چې کوم زمونږ تاسو حفاظت کوي او زمونږ تاسو الله رب العزت به کوم نه داغي الله رب العزت باغی کې زمونږ تاسو ته اجرونه ثوابونه راکړي دې وجه کوم نه لږ وخت ژوندۍ دا مونږ تاسو قیمتي کو او الله رب په دین کې د زنانو لپاره نارینو لپاره ډېر صحیح دي هغه اجرونه ثوابونه موږ حاصل کو هر یو کار نیکی سره د صحیح نیت باندې کو او الله رب العزت نه غواړو او کم ټوټه عبادت شي هغه باندې الله تعالی نه غواړي الله تعالی زمونږ د مات ګډ عبادت دا کمزور عبادت دا خپل دربار کې قبول منظور کړي نو کله چې دنیا کې انسان توبه واسي دا ګناهونه ټول معاف شي کله ټول معاف شي الله رب العزت هغه جنت هغه نخم ګوندې ژوندۍ بیا زنانه دلته کې کوم دی الله تعالی حکومت غاړه یخوا او دا څنګه کور کم ذمہواری هغه پوره پوری په صحیح طریقې سره نو هغه جنت کې به ولکم فیها ما تشتهیه الانفس وتلذ الاعین تاسو سترګې څه خوشاله غواړي تاسو ورځې څه خوشاله غواړي زخه سترګې په سمونه خوشالي غواړي ټول آرام راحت نعمتونه هغه باندې کې میسر یا د کې ملاويږي لباسونه کپڑے دا څنګه کوم دي زنانو کپړو د دې سره ډیر زیات شوق هغه الته کې با هر میوه کې قسمه قسم بزرګاو لباسونه زرګاو خوشبويانې قسمه قسم خوراکونه دا بدغه نیکانو زنانو ته ملاويږي دغه زنانه دنیا کې لا لګونه کې ژوند دا موږ قیمتي کو او هغه آخرت لپاره تیاری کو چې آخرت لپاره تیاری کو الله رب العزت زمونږ تاسو نه دنیا کې راځي شي دغه دنیا ته راتلو مقصد هغه دغه دی موږ خپل رب راضي کو خپل رب راضي کو خپل رب رضا لپاره د نیکو اعمالو سره د غیبتونو نه د ګناهونو نه فرمانونو ځان ساتل زنانه وظیفو لپاره چې ډېر ځات شوقي موږ ته دا وظیفه کړې دي کې ثواب دی دا وظیفه کړې بده کې ثواب دی لیکن آخرت ته د وړو چا فکر نشي چې د آخرت ته بسنګ وړي شي آخرت ته وړو دا ډېر نه کې ډېر وظیفه وکړي گاونډي ته چې تکلیف ورساو اور کې نور زنانو ته تکلیف ورساو بل یو مخلوق ته تکلیف ورساو چې غیبتونه دی وکړو ټول دی جوړ کړو چا سره بغض حسد وکړو بغض حسد دا نه کې د تفری لکه څنګه چې ور لرګي خوري خشاک خوري ختمي دی وځي کوم نه د ګناهونو نه نیکه کول خدا اخرت ته وړو دغه فکر کوی تشکول نه زنانو ته به دې کار کې دومره ثواب دی دې وظیفه کې دومره ثواب دی جو بس پاور لګي نو شپاره هته لګي وظیفه کوي خو لیکن اخرت ته وړي کنه وړي غیبتونو نه تیراشي با غیبتونو سمره کوي دغه نظام نه بچ کی نافرمانو ځان نه بچ کی بل مسلمان ته تکلیف رسول ځان نه بچ کی گاونډي حقوق دي ډېر زیات څنګه زنانه مطالعه یو زنانه حدیثو کې واقعات راځي یو زنانه د سوجي چې کوم جهنم ته لاړه هغه ډېر منځونه او د سونو تهجد او نفلونه دا ټول کول څومره وظیفې و نیکه کارونه ټول کول لیکن گاونډي ته تکلیف رسول نبی عليه السلام فرمایل دا جهنمی ده دې وجه کوم دې مونږه نیکه کول او اخرت ته وړو الله دې مونږ تاسو په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي